مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ ملا یې جنازه کوي او د هغې تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اتاړه جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کم پاتې او باقي که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو دپاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړی چې سر مې کل کړی نو یو سړی ما ته وایي په دې سر څادر واچو ما ولې ویل پړق وایي جاز له شیشه ورکوي نو ما ته ستاسو تورې معلومېږي ما په دې ایرا علاقه کې یو ملا پسې مونځ کو راوس مونځ باندې ولاړ الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته و چې دا څه کوي مال دا تیراوال قرآن دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران کړ ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وو چې دلته رالم رانه یې وشوه دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې م دغسې چل ګینې مال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وي شپه پرې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاڅېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړو چې مونځ یې وکړو چې یوی خدایا یوی کافر دې شم چې یوی یوی خدایا یوی کافر دې شم چې یوی ملګري مې وده دي او زه دې یادوم یوی خدایا یوی ملګري راپاڅېده وایي چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانه وې تا څه راکړي دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زما نیکو امام له جومات ته ورځي حمله مخکې کېږه قسم په خدای دی زما نیکو چې منظور شو ملا غریب ټوخېدو وایي چې نن خو پکې د کاټې غوندې غرنتېدې دا زمونږ د ملا روجو تراوله به ملا ونیو چې تراویح به اختر به وشو وایي چې ملا صاحب شتا په مخه دې ښه که نه دلته خو د جیوار نه دي کارلي سرسایه به څه ما ته ګوډه ورکړه دا طالبان به د ښار نه غرونو له د روژې امامت لکړو په دې نه پوهېده چې د تراویح امامت ډېر ضروري دی که د فرض مونځ امامت ډېر ضروري دی په دې چا پوه کړئ د علماو پوه کړئ د طالبانو پوه کړئ د تبلیغي جومات برکت پوه دې خوا وګورئ په حیات آباد کې ورشه د شرابو د بوتلو دوکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې دا داګیري چې وی ګورې ته به وایې چې د کړوی قاضي صاحب و میله سپی راشي تا سپی به هم داسې په لاس شرابو دوکان ته به ناست